تاسو مکتبو کې کتلې ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جای ولادت ته سعودیان خو چاته نه خېږي مرګورو ته خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش ځای دی د حضرت عبد الله کور د کوم ځای د دوالو جهانو سردار پیدا دی صلی الله علیه وسلم اوس پکې لایبرری ده نو بهر تقدیر همدغه سره څنګه په څنګه د ابو لهب کور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورغه ورته وی کاکا تا ډېر عجیب کار وکړ ګوره هیڅ څه وی تا حرکت وکړ نو چې کله تا ما باندې د کوره گزارو کو نور نه بزته وکم ورته ستاده خبره می خوخه نه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دا خبره کتا اومنه لو دا کلمه دی ویلا دنیا به د تا په قیادت باندې مجتمع وي تبه قائد ګڼل شي ناغه ورته کداغه کلمه ځکه تاوی دی یا ایها الناس خبره کوله نه په دې ناس کې خو عمارم شامل دي تور او په دې کې بلالم شامل دي تور او په دې کې دا غلامانم ټول شامل دي دا ټول انسانان دي نو که بلال دا کلمه ویل نو بیا حضور صلی الله علیه وسلم ورته بیا باغم تاسو سره برابر وینه که بلال دا کلمه ویله هغه هم تاسو سره برابر وي ابو لهب زماده پلات او منات قسم وي چې کوم فکر او نظریه ما سره بلال تک تور برابرۍ زبده هغه دین تر مرګ مخالفت کوم ځکه زه دا نشم برداشت کولای چې بلال به ما سره برابر ناشتي زه د مکه سردار او بلال یو تور حبشي دی پر دې غلام دی بل ورځ آزاد شوی دی دی به ما سره ملګری دی به زما برابرۍ کې ناشتي عزیزانو ناز مې کو استاد خدمت کې چې الله تعالی فرمایي و الى مدین خام شعیب آل مدین ته دوی رو شعیب علیہ السلام مونږ لګلو فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره اغم دعوت ورکو چې لا اله الا الله خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا وزد الله پیغمبر تاسو ته الله را لګړي دا کلمه و لا اله الا الله لہذا د پیغمبر په خطاب کې ټول قران وګورئ چرته پیغمبر دا ذکر نه کړي چې یا اهل العرب یا اهل مکه یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له و او خلقو ضرب مثل فاستمعوا له دا مثال بیانول شي تاسو غوږ کې دی انسانانو ته وایي ځکه قران کریم دا د هدایت کتاب د انسانیت لپاره دا د هدایت کتاب د مؤمنانو لپاره دا د هدایت کتاب د متقینانو لپاره وی فرمایل چې هدى للناس شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس بل ځای او فرمایل هدى للمؤمنین بل ځای او فرمایل هدى للمتقین چې دا قران کریم که انسان غواړي چې هدایت والم قران ولا هدایت ورکړي که مؤمن غواړي چې هدایت والم قران ولا هدایت ورکړي که متقی غواړي چې هدایت غواړم قران ولا هدایت ورکړي خو حافظ ډیر عجیب خبره کړې ده حافظ شیرازی چې عروس حضرت قرآن